أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريف. دا ملګری تپوس کړی دی چې د ټیلینار سیم استعمالول څنګه دي. نو خلک وایي چې دا ټیلینار د ناروې د هغې کپنی ده او هغې ګستاخې رسول دي او یو ځل نه بار بار هغوی داسې ګستاخانه خاکې چې ما نه دي کتلي په خپله باندې ګستاخانه خاکې خوري کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف په توهین کې. نو زمونږ نور وس نه کیږي نو دا کولی شو چې مونږه د هغوی سیز ناخلو چې زمونږ دا پیسې هغوی ته لاړې نشي چې نور بدو سره نشو کولی په کار خو دا ده چې لاړ شو مړی کو ټول. نو دا خو زمونږ وس نه کیږي که نه. دا خو چې کوم دی ملک دی او د ملک دپاره د حفاظت دپاره او د جنګونو دپاره آرمي شته هغې به کوي. زمونږ خو دا کار نه دی. زمونږ په خپل ځان باندې وس رسي. او دا درته ووایم یو خبره حضرت محتمم صاحب رحمه الله نور الله مرقده به فرمایل د یو بزرګ واقعه به ویله چې یو بزرګ وی چې که الله ما ته وایي چې اسمان ته راوخیږه نو زه به دا سوچ نه کوم چې اسمان ته به زه څنګه خیږم اسمان ته څوک خطی شي وی فورا به زه روانېږم نو په خپل علاقه کې چې کوم دنګ غر دی نو اول به هغې ته وخیږم هغې کې به هغه اخري څوکې ته وخیږم بیا په هغې کې چې کومه دنګه ونه ده نو بیا به هغه ونې ته وخیږم بیا هغه کومه پورې چې زه تلی شم نو دا ونې اخري څوکې ته به ورسم بیا به الله ته وایم چې خدایه دغه زما وسو دې ځای پورې رالم. اوس که ته مې اسمان ته خیږې نو بس په وړی راکوزه که چې ومې خیږې نور کار زما نه مقصد زمونږ وس دا دی چې دا وس مرسي چې مونږ ټیلینار سیم بند کو چې ټیلینار سیم دې بند که نو د هغې کپني به په تاوان کې راشي. خو افسوس خبره دا ده چې دا خبرې بار بار وشوې خو د هغې باوجود هم خلک ټیلینار سیم استعمالی او زه خو ګیلمن زیات د علماو طلباو نه یم د علماو سره هم ټیلینار سیم دی څه وایي زه زوم خرچه ډېره ده دا ډایوم د هغوی کپني ده دا ډایو. نو زما نظر دا دی چې موږ په خپل ځان باندې وس رسي په بل چا مو وس نه رسي. د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې سړی دغه سیم نه استعمالی. د پاکستان خپل دا یوفون دی دا د استعمالی دا زونګ د استعمالی نو دا هم د کافرو کپني ده. دا مخکې پاکټیلو د پاکستان خپله کپني وه دا زونګ بیا هغوی په چینیانو باندې خرڅ که هغې ول زونګ نوم کېښوده دا چې اول موږ اخسته نو د دې پاکټیل نوم و. ډېر وخته پورې زمونږ په هغه سیم په دغه کې موبایل کې به چې کوم دی پاکټیل لفظ راته خو بیا هغه سیم دغه شو مات شو نو چې بل سیم موږ راوښنه په د زونګ په نوم باندې راووته نو هغه کافر دي خو زموږ پاکټیل اوس هم دا دی راځي نه او زونګ دام د کافرو دی خو هغه کافر داسې دي چې هغه تا سره بد نه کوي ستا دین ته سپک نه ګوري نو د دې وجې نه د هغې سره معاهده کول د هغې سره اغستل خرڅول کول دا چې کوم دی نو ښه دي ګناه پکې نشته. او د دغې بدترینو کافرو خاص کر دا شربت مربتې جوړیږي دا د قادیانانو د هغې نه هم ځان وساتئ د دې نه هم چې کوم دی ځان چې کوم دی نو وساتئ د په ځان باندې وس رسي دغه وکئ پیکیجونه په دې نورو کې وي د خدای بندګانو او مې ډېر خرچ کوئ که نه نو بسړو تاوان به مو نه کېږي. د ما سره د زمانو راسې زونګ سیم دی ابتدا کې اول ځل په 2004 که څه کې ماله زما دغه رور هغه چې کوم دی نو یو جیس سیم راوړو یو یې راله موبایل راوړو هغې ته 300 وی په هغه وخت کې او په پاسه په 2000 روپۍ باندې کېده ډېر قیمتي موبایل و. هغه موبایل هغه چې کوم دی نو زما سره و هغه سیم را سره و نو زه بیا لاړم خدای حج له بوتلم چې واپس رالم یو شاګرد مې و هغه راغلی نو ما ته یې وی چې یاره جي اوس نوي نور سیمونه راغلي مې څه شی دی وایي پاکټیل ورته وایي اول دغه و دا موبیلینک جیز او بیا دا پاکټیل را ووتل
نو په د دې جیس چې کومه دی د 1 منټ خرچه په هغه وخت کې 2 روپۍ وه 2 روپۍ منټ او نو هغه ما ته وایي چې د هغې 3.5 روپۍ ده نیم په نیمه فرق ډېر فرق و که نه نو بس هغه مونږ زه هسې بازار ته تلم نو 2 سیمه مو واغستل نو ما ځان له م واغستو او هغه له مې مغه سیم چې کوم دی نو واغسته ځکه چې د هغه سره شناختي کارډ نه و عمر نه کم و نو زما په شناختي کارډ باندې چې کوم دی نو 2 سیمونه م را دغه کړه هغه وخت نه راسه د 2005 نه او اوسه پورې دی اوسه پورې دی او خرچ ډېر دی او خرچ کم دی او خرچ ډېر دی دا فریادونه مونږ ستړي خبره خلک لګیا دی پوه شوې یو ما ته وایي یاره پلانې قسم ګاډی واخله د هغې خرچه کمه ده نو ما چې یو سړي د خدای پاک د 10 لاکو 20 لاکو 15 لاکو ګاډی ورکړي نو مړه خدای دې بیا خو نه باسه د ورځې وله د 300 روپو پټرول نه ورکوي عجیبه خبرې کوي مولانا چا تپوس وکړو وایي ته څه کار کوې طالبانو ته سبق ویم وی نه نور څه کار کوي طالبانو ته سبق ویم نه وی نور څه کار کوي طالبانو ته سبق ویم نو مطلب مې دا دی چې د ډوډۍ د کم ځای هغې ته خدای بنده زه د خدای مزدور یم لګیا یم د خدای نوکر یم او دا یوې خوله پیدا کړې دا خېټه پیدا دلی باندې ډوډۍ نه ورکوي زه به د هغه د دین خدمت کوم ماله به ډوډۍ نه راکوي نو خدای به ډوډۍ درکوي ښه او دغې نه قلار شئ بس نن یې ماتولی شي چې سبا ته یې پرې نه دی زما خو دغه رایې ده او نور چې کوم دی نو نشم ویلی نو